بسم الله الرحمن الرحیم د علم الصرف نن زمونږه 38 نمبر درس دی. نن به مونږه فعل مضارع چې کوم مونږ پر مخکې درس کې ویلې دی فعل مضارع پورا ګردان هم زده کو. یفعل یفعلان یفعلون تفعل تفعلان یفعلن تفعل تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلن افعل نفعل. دا مونږه د مضارع باس اثبات فعل مضارع معروف و. اوس په دا باس چې دا باس به دا مونږه نفي کو. مخکې پکې کار شوی یفعلو هغه یو مذکر غایب کار کوي یا به وکړي. اوس په نفي کو لا یفعلو هغه یو مذکر غایب کار نه کوي یا به ونه کړي. هغه یو مذکر غایب کار نه کوي یا به ونه کړي. نو موږ به اوس نفي کو. یاد وساتئ ماضي چې کله منفي کېږي نو ګورئ لکه مثلا ګورئ فعله دا فعل ماضي ده هغه کار وکړو. فعل ماضي ده هغه کار وکړو. نو ګورئ دا باس اثبات دی. عمدقه فعاله چې دی دنه زه نفي جوړوم خو ماضي ده نو هغې ماضي نه به مخکې ما ولګې. ما فعاله معنی ده هغه کار وکړو. ما فعاله معنی ده هغه کار ونه کو. نو دا نفي شو. دا اثبات دی. فعاله اثبات دی او دا ما فعاله دا نفي دی. او مضارع کې داسې نه وي جي یفعلو چې دی دا یفعلو دا اثبات دی. یفعلو اثبات دی کار پکې شوی دی. او د مضارع نه مخکې چې دی مضارع چې کله نفي کې نو د مضارع نه مخکې به همیشه لا لګېږي. نو ته به وایې لا یفعلو لا یفعلو نو دا به نفي شي. د لا یفعلو یفعلو معنی ده هغه کار کوي یا به وکړي. لا یفعلو معنی ده هغه کار نه کوي یا به ونه کړي. هغه کار نه کوي یا به ونه کړي. نو یفعلو معنی ده هغه کار کوي یا به وکړي. لا یفعلو معنی ده هغه کار نه کوي یا به ونه کړي. دقه شان مونږ چې کوم مخکې باس اثبات ګرداني زده کړی دقه به اوس مونږ نفي کو. نو ګورئ مذکر غایب والا یفعلو هغه یو مذکر غایب کار کوي یا به وکړي. دلته کې به اوس مونږ ورته ولیکو لا به ترې مخکې ولګو. لا سره مضارع لا سره منفي کېږي. هغه یو مذکر غایب کار نه کوي یا به ونه کړي. ټیک شو جي. لا یفعلو هغه یو مذکر غایب کار نه کوي یا به ونه کړي. یفعلانی هغه دو مذکر غایب کار کوي یا به وکړي. لا یفعلانی هغه دو مذکر غایب کار نه کوي یا به ونه کړي. یفعلون هغه ټول مذکر غایب کار کوي یا به وکړي. لا یفعلون هغه ټول مذکر غایب کار نه کوي یا به ونه کړي. تفعلو هغه یو مؤنث غایب کار کوي یا به وکړي. نو مونږ به منفي کوو نو دې نه به مخکې لا ولګو. لا تفعلو هغه یو مؤنث غایبه کار نه کوي یا به ونه کړي. تفعلانی هغه دو مؤنث غایب کار کوي یا به وکړي. لا تفعلانی هغه دو مؤنث غایب کار نه کوي یا به ونه کړي. یفعلنا هغه ټول مؤنث غایب کار کوي یا به وکړي. لا یفعلنا هغه ټول مؤنث غایب کار نه کوي یا به ونه کړي. تفعلو ته یو مذکر حاضر کار کې یا به وکړي. لا تفعلو ته یو مذکر حاضر کار نه کې یا به ونه کړي. کار نه کې یا به ونه کړي. ٹھیک شو. تفعلانی تاسو دواړه کار کوئ یا به وکئ. لا تفعلانی تاسو دواړه کار نه کوئ یا به ونه کوئ. تفعلون تاسو ټول کار کوئ یا به وکئ. لا تفعلون تاسو ټول کار نه کوئ یا به ونه کوئ. تفعلینا ته یو مؤنث حاضر کار کې یا به وکړي. لا تفعلینا ته یو مؤنث حاضر کار نه کې یا به ونه کې. ٹھیک شو. تفعلانی تاسو دواړه مؤنث حاضر کار کوئ یا به وکئ. لا تفعلانی تاسو دواړه کار نه کوئ یا به ونه کوئ. تفعلنا تاسو ټولې کار کوئ یا به وکئ. لا تفعلنا تاسو ټولې کار نه کوئ یا به ونه کوئ. افعلو زه کار کوم یا به وکم. لا افعلو زه کار نه کوم یا به ونه کم. ٹھیک شو. لا افعلو زه کار نه کوم یا به ونه کم. نفعلو مونږ دوا یا ټول کار کو یا به وکو. نو مونږ به دلته کې به ورته ولیکو کار نه کو یا به ونه کو. لا به ورسره مخې ته ولګې. لا نفعلو مونږ ټول کار نه کو یا مونږ دوا یا ټول کار نه کو یا به ونه کو.
نو لا يفعل لا يفعلان لا يفعلون، لا تفعل لا تفعلان لا يفعلن، لا تفعل لا تفعلان لا تفعلون، لا تفعلين لا تفعلان لا تفعلن، لا أفعل لا نفعل. لا يفعل هغه کار نه کوي یا به اونه کی. لا يفعلان هغه دواړه مذکر حاضر غایب کار نه کوي یا به اونه کی. لا يفعلون هغه ټول مذکر غایب کار نه کوي یا به اونه کی. لا تفعلوا هغه یو مؤنث غایب کار نه کوي یا به اونه کی. لا تفعلان هغه دواړه مؤنث غایب کار نه کوي یا به اونه کی. لا يفعلن هغه ټول مؤنث غایب کار نه کوي یا به اونه کی. لا تفعلوا ته یو مذکر حاضر کار نه کوي یا به اونه کی. لا تفعلان تاسو دواړه مذکر حاضر کار نه کوي یا به اونه کوي. لا تفعلون تاسو ټول مذکر حاضر کار نه کوي یا به اونه کوي. لا تفعلین ته یو مؤنث حاضر کار نه کوي یا به اونه کوي. لا تفعلان تاسو دواړه مؤنث حاضر کار نه کوي یا به اونه کوي. لا تفعلن لا تاسو ټول مؤنث حاضر کار نه کوي یا به اونه کوي. لا افعل زه یو مذکر یا مؤنث کار نه کوم یا به اونه کوم. لا نفعل موږ دوا یا ټول کار نه کوو یا به اونه کوو. مذکر هم ویلی شي مؤنث هم ویلی شي. نو دا زموږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.